نن نه 15 کاله مخکې په دې نریاب کې یو بزرګو زه دریاب ته تلم دعا ته ورلم د په اودس ناست اودس کو یو سړی ولا راغی وی جی پاکستان جوړیږي ول پاکستان څه مطلب دی ویل دا پیرنګیان بلار شي او د مسلمانانو حکومت بشي ویل ها سوچ کولو ول بچیا داس چل دی چې د دې ملک په مسلمان نه اعتبار نشتا دا قوم به بیا د پیرنګیانو ارمان خلکو ته وروي اوس یې وروستو که نه دلته یو ړوند په دې سړک ځي او راځي سهار ځي او ماښام واپس ځي نو یو ورته آواز وکړي چې انګریزان دی پې آواز وکړي پړندو سترګو وي شهزادګان انګریزان وي شهزادګان نو د انګریز ارمان دې قوم خلکو ته وروست دې حکومتونو د پیرنګي ارمان خلکو ته وروست ځکه چې پیرنګي تاسو له ورکوړو څه یې کړي خدا دې وي چې دا کافر دی کنه او دلته قانون د پیرنګي دی نو پیرنګي لري کوو قرآن آزادو نو پیرنګي لري شو او قرآن سره څه چل کې اوس قانون دی هماغسې د انګریز ساتلی نو تاسو به وایئ چې جاسوس جوړولی شي اخو امریکې والا جوړوي او روس والا یې جوړوي او انګریزان یې جوړوي جاسوس جوړولی شي بالکل منډه به کوي چې دا دی لا څه وایي راشي تاسو په دې ارباب لنډۍ کې وګورئ دا تاسو سره یو میل کې جوخت یو کلی یو هلک دی هغه جهاز جوړ کړی دی د سوزکی موټر دا انجن یې پکې لګولی دی او میاش کې یو ځل والوځئ په دې ټول پېښورې ګرځئ دا ټوله دنیا تماشه کوي دا جخت ایرپورټ نه د الوتو اجازت والی او د هغې اواز ټول خلق پیژني بس پاس ورته ګوري او دی پکې سوري او چلوي او پاسې الوځي دا لنډی نو عرض مې دا دی چې هم تا او ما غوندې انسان دی او دماغ یو شي ته متوجه کړي دي او د سوزکۍ انجن نه جهاز جوړ کړی دی او پاسې الوځي نو زما عزیزانو انسان ته الله پاک دومره کامل عقل ورکړی دی چې هر شي ته متوجه کی نو هغه کار پې کولی شي دا وګوره دا د بجلی پکې دا اوسپنه ده د دې اوسپنې دا دومره ښه هیئت سره شی دا چا جوړ کړی دا انساني عقل جوړ کړی دا بله په ګوره چې د شپې تا ته رڼا کوي دا چا جوړ کړی دی دا انساني عقل جوړ کړی دا ورسک او توربیلې ډیمونه چې نن ټوله دنیا پې رڼا ده دا چا جوړ کړی دی دا انساني عقل جوړ کړی دې له ملایکې نه دي راغلي او نه ورته پیریان راغلي انساني عقل دا جوړ کړی دي چې دا اوبه دي او دا دلته ډیم جوړ کا بیا به دې ته سرنګ جوړ کې او لاندې به ورته جنګنیټرې ولګې او اوبه به پرې راځي او دا جرنده وګورئ جرنده چا جوړه کړې ده اسمان نه را پرېوتې ده جرنده خو به پېژنئ که نه نور خو په شد بد نه یئ نور خو والله که یعنی په خبره نه پوهېږئ جرنده وګورئ تاسو خو لیدلې ده اوس دا د چا عقل دا سوچ کړی دی چې بای د کاڼي نه داسې یو ګول شی جوړ کړي او بیا د پاس نه د ولو یو توره غوندې ولګوئ او لاندې ورته سرخ جوړ کړي او اوبه به راځي دا سرخ به تاوئ او پاس پې چې دی د کاڼي هغه شی به تاویږي او
د پاسه ته د غنمو بوجه ور چوری او وړه د پرنالي هغه د جران د خلک غورځيږي او وړلاندې غورځي دا چا جوړ کړی دی؟ خو انساني عقل جوړ کړی. نو هغه کم شی دی چې انساني عقل ورته متوجه کی او دې به اونکړي. نو هر کله چې انساني عقل دا نن وګوره آسمان ته چې راکټي الوزي دا چا جوړ کړی دی؟ انساني عقل جوړ کړی. د سپوږمۍ ته چې کوم راکټ راشي او بیا په سپوږمۍ د پاسه ګرځي دا چا جوړ کړی دي؟ دا انساني عقل جوړ کړی. نو دا دومره لوی لوی ماشینرای دا تماچا وګورئ دا چا جوړه کړی؟ دا انساني عقل جوړه کړی. بیا دومره غوندي کارتوس دی پاغي کې دا پټاس چې دی دی پټاس سره اغا میخ ټکوالو سره چې لا رستون اغا پټاخې لا ټکور کی او هغه کې دنن اور لګي او هغه اور لګي دو سره ګولای په دومره تیش باندې وزي چې د سړی نه بوټه وزي. دا چا کړی دی؟ خدای انساني عقل کړی. نو عرض میں دادے چې په دې کائنات کې واحد مخلوق هغه انسان دی چې ارشی ته متوجی کی. نو هغه کار دی کولای شي د کولای شي. صرف دی وخت کې د انسان عقل دین ته چې متوجی کی نو بیا لالاګان دي بیا پټکی نه پوي. په باب د دین کې بیا دوی لالاګان دي پیس نه پوي. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې کم شي ته د به تمام اجزائه متوجي شي هغه کار دی کولی شي. اوس دین ته د به تمام اجزائه متوجه نه ده د دغه وجه نه د دین زده کول نشي. نن په پاکستان کې وګورئ دین ته تمام قوم متوجه نه دي. تمام قوم صرف آواز د اسلام او د دین په پاکستان کې کتا سو اوري نو دا صرف غرض د پاره با اوري یو خپل مطلب د پاره با اوري. تاسو دی قوم دھوکا کولو د پاره با د اسلام आवाज واوري. حقیقت کې اسلام د دې خلقو پړ کې نشته. اوس په ملک یو آرډیننس صدر صاحب کړه چې بھئی دیت باور کوي د ایکسیډنٹ په کیس کې. څنګه دیت باور کوي؟ کم سړی چې ایکسیډنٹ وکي نو هغه به 1,70,000 روپۍ چې ده ادمړي وارثانو ته ورکړي. اوس تاسو په ایمان وای چې په دې ملک کې غل ډیر دی او کا ایکسیډنٹ کیسونه ډیر دي؟ ها نه ټول وای. نو آرډیننس خو اول هغه جرم د پاره پکار دی چې د کم جرم ټول ملک په لپیټ کې دی. ټول ملک. نو چې ټول ملک د کم جرم په لپیټ کې دی هغه جرم د پاره آرډیننس نشتا. او چې کم جرم په کال او شپږ میاشتې کې چرته یو ځل اتفاقی وشي هغه جرم د پاره ته آرډیننس کوي. نن
اس کور محفوظ نه ده، دکان محفوظ نه ده، موټر محفوظ نه ده، لاره محفوظ نه ده، ستا دا جیب محفوظ نه ده. په دې پیښور کې پټانګو کې ګڼکپان ګرځي، بوډا رواني، بابا راځه چرته ځې؟ راځه پیدا رواني. ا بوډا ځان سره کېنی، دوه ګڼکپان ته دائیں بائیں کېنی. ا بوډا چې په ځان پوهېږي بیا په جیب لاسونه منډلي او چې سي هغه یې تیویستي. ښه ده بوډا دلې کوشه نو مونږ په دې لار ځو. ا بوډا چې کوشي چې ټانګه ته لاړ شي چې ته ځان پوهېږي بیا والا کور وران کړي. په موټرو کې ګڼکپان ګرځي، درته به موټر ودرئ، اله ماما کېنه کوم خوا روانې؟ مونږ تش روان یو. په دې لنډۍ کې یو زما اشنا دی، کابلی نه راتلو راکېنولو، چې راکېنولو ډبګری ته چې راورسېده خپلو کې په یو بل را باندې که بکواس مه کوه، ته بکواس مه کوه، بکواس مه کوه. پس ټوسې جوړ کړه، په چل کې د جیب والو 15,000 روپۍ ته ویستې، ډبګری کې کوس کو چې رانداز ته دلته را رسېدو ما سره خو په لاره دا چلو شو، رانه 15,000 روپۍ چا وویل؟ څوک ویل؟ په موټر کې ناست. موټرو کې ګڼکپان، په ټانګو کې ګڼکپان، په دفترو کې ګڼکپان، په لوی لوی کرسو ناست ګڼکپان، وزیران ګڼکپان، حکومت ټول ګڼکپ. نو هغې له لوی اډیننس چې دی هغه د لاس پرې کولو په کارو که دا اډیننس د اکسیډنټ د کیس په کار. بیا تاسو خدای پیژندلی ډېر خدر سره کی اوږې پورې روټۍ نصیب بم انشاءالله ستاسو نه کی. 80 روپۍ کیلو اوږه شوه. مونږ په دې جومات کې طالبانو په دې جومات کې نو اوږه او سور مرچکی شین مرچکی به موټه کولو، هغې سره به م سړې وظیفې وخوړې، بیا به مدرسې ته سبق ته تلو. اوس ته ووایه چې جي زه غریب یم گزاره بکم. نواز شریف ویلي دي گزاره کوئ یو ترکاړي خورئ، ترکاړي خورئ، خدای دې دا خویه مخ وه دغه ده. اوس خو اوږې سره که څوک روټۍ خوړل غواړي والله که ورته نصیب شي. اوږه په 80 روپۍ کیلو، دا آسمانی قهر دی ستا په ملک که نه؟ آسمانی قهر. نو نن به اوږې او مرچکي سره هم تا ته روټۍ نه نصیب کېږي. بیا په پاکستان کې درباري ملیان کېنولي دي، د هر حکومت تالی سټ او د هر حکومت مخکې جارو والو والا هغې پې بیان ورکو چې دا اکسیډنټ کیس تاوان چې دی ډرایور دی نه ورکوي، مالک دی ورکوي. تا خدای په غبرګو سترګو ړوند که چې ړوند شي. اکسیډنټ ډرایور وکړو، سړی ډرایور مړ کړو، تاوان به مالک ورکوي. قرآني قانون دی ولا تزر وازرة وزر اخرى، چې د یو ګناه به بل ته نه په سر کېږي. نو جرم چا کړی دی او تاوان به څوک ورکوي؟ درباریانو بیا ولا وجم راوویسته. لکه څنګه یو درباري بې نظیرې سره ناستو، هغې به چې څوک ویل بیا دا ملایکه چې ده. اوس هغه درباریان دوی سره ناست. نو عزیزانو عرض مې داو که په دې ملک کې دروغ نه وایي او په ایماندارۍ په خپلو عزایمو کې رښتیني یئ، نو اول اډیننس په ملک کې د لاس پرې کولو پکار دی. اول اډیننس او یو لاس چې د غل قربان شي، یو لاس په خدای قسم که په دې ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي.
نو قانون دی راوستو اغا دینن دی راوستو نو د خوار په زوی دی ټیپ کړو چې ډرایور د خدای سپیره او د خدای خوار او زر 1200 روپۍ تنخواه وي نا غریب خدیرونی و لکه داس وګوره یو بل فیصله شوی نه ته په شرمونو دوی شرم نه شرمې دلی یو بل فیصله شوی ده چې دا توري شیشې چې لګېدلې دي موټرو ته او لارو ته او سوزکو ته دا قانونا جرم دی دا لړک پولیس ته آرډر وشي چې توري شیشې لړک پولیس ولاړ دي سوزکه پہ راغی چې توري شیشې لګ قانون د لاس کې واغستو رانی سي الا پندت نه وی وجلې صاحب تانه ته بوزي صاحب رشکم سوزکه ته بند کی سړی حوالات کې واچي څه چلے کړی جی توري شیشې لګو پندت جواهرلال نهرو د مړ کړو هغه پیش کړه غتا حوالات ته ولګي توري شیشې لګولې دیکھو وګوره استاد تمام وزیرانو د موټر شیشې توري دي کنه دي ها نو دا فیصله د ملک او فیصله د قانون یوازې په سوزکی والا مرمری باندې حاوی کیږي دا د ملک په وزیرانو ولې حاوی نه ده پزان د چیف منسٹر د موټر شیشې وګورئ توري دي د ټولو وزیرانو شیشې وګورئ د موټر توري دي څومره چې ځان سره خزه په موټرو کې ګرځي دا غوي شیشې وګوره توري دي د تمام سمګلرانو د موټرو شیشې وګورئ توري دي اغیله پولیس نږدې نزي او خار غریب راونیو هغه سوزکی موټر شیشې توري دي هغه جیل ته ننواستو قانون جی پار چابئی کدی نہ پس ز خبر شم چې کوم پولیس والا غریب شیشو والا رانی ولې ده او معتبر شیشې موټر سپینه نکړي نو بیا بدا پولیس هم د ځان تماشا و چې دا تاسو صرف غریب ته پاره تاسو په غریب باندې دا د ملک قانون حاوی کوي معتبر د پاره بنئ اوس کدی لاس اډیننس پاسم کو تاسو وګورئ غریب مورمړې چرته جمعات نه کېړای پټی کړي اد زن طلاق بچي برانی سي لاس پتی غوس تاسو خیال راغې چرته چې دا سرب او غټ غلا او کرور پتیان دال باروزي اوس چوزي دی جمعات نا او دی چوک تورشی او صدر طرف تتاوی گئی دا ټیکاو ګورئ د 2 کالو نا د دې وړای او د فوټ پاتونو د سرک ټیکا دا کم ټیکادار سره دا پیسې وړاندې نه د پی ډی ان اغستی دي او د سرک حال وګوره څوک په تیرې دی نشي او دلته پی ډی اس شو دلته ټیکادار شو دلته پختنه والا کور د میردین جمعات شته شو ار یو پیرازی بس لکه په سرک باندې د لارې نه خخته وغورځيږي کنه او ور یو پیراتیریږي او داسي ته په بل غاړه توشي یو ورته نو دیږي چې دا خخته او چته کوم سرک نه خو وغورځ دلته وینای کنستی دي په دې چوک کې وګورئ ورشي داس خاو بسه په دې سرک شراب فلوپ جوړي او د دنیا سنداګان پیزي راځي تپوس کولو والے څوک نشته او دلی کرا جمویا کوئی رونے والا نہیں نگران حکومت جی جوش احتساب بکیگی جی احتشاب بکی احتشاب بکیگی مونږ خو نه لیدل چې یو هم ځوړن کو چرته په د پاسدا بزرګانو چې تشریف راوړو دوی مو احتشاب بکی او احتشاب لده تیار شي اول خو زستا احتساب کوم چې پرون د پیاس پورې روټای خوړا نن د 2 کروڑ روپو بنگله کې اوسېږي دا تا مور خرڅ کړی دا دغه نه جوړی اول ستا احتساب وزکو
خدا قوم چې وی د سرمایدارو احتساب به ونشي. دا غلام قوم دی، دا ذلیل قوم دی، دا خان او نواب سنبه ته اوبو اچولو والا قوم دی، دا بغیرته قوم دی. دا خدای پیژندلی دی. انشاءاللہ ورځ را روانې دي، پیاز سره روټۍ خوراک به خدای درته نه نصیب کړي. که د خلیج جنګونه پرشکه کې ناسته درته خدای نصیب کړی وه که نه؟ اوس کې ناستی شي رشکه کې؟ سوریدی شي پکې؟ خو چې وروخېږي ډبګړی لازم ورکه 10 روپۍ جی ټي روډ ته ځم 20 روپۍ. دا ناستم درته خدای نصیب کړي. رشکې نه هم پاتې شي. ټانګې والا هغه ټتنه غوندې ټانګې وي، هغې هم ریټ اوچت بس کې به هم خدای درته کېناسته که خیر یې نه نصیب کوي. داسې ورځې را روانې